دنیا ده دا وړه خبره نه ده. څنګه چې مولانا صاحب ووي چې ما ماسپښین اودس کاو ماله جړا راله، ستا خو بچی و، ستا خو نوسی و، ستا کور ته د هغه میت او جسد راغلی دی، زما کور ته خو مړی نه راغلی، خو زما په کور کې م جړا وه. زما مدرسې ته مړی نه دی راغلی، خو زما سپینګیری شیخ الحدیث بخاري درس ته ناست دی او جاړي. زما سپینګیری عالم قرآن درس ته ناست دی او جاړي. رونو چې موږ د پېښور نه دې ځای ته رالو، نو په یو نسبت رالو چې هغه د لا اله الا الله رشته ده او په مظلومیت ستاسو رالو. زما په جامه کې یو درنده واشي ظلم کړی دی، زما په جامه کې یو ظالم قتل کړی دی ناحقه. زه په دې جامه کې تاله رالم چې دا جامه بدنامه نه کړي، که دا درنده زما لاس له راغی نو زه به یې تا ته پرېنږدم، زه به یې نشان عبرت وګرځوم که زما لاس له راغی. زمونږ جړا هسې جړا نه ده، موږ پې دردېدلي وو او موږ ستاسو درد محسوس کولی شو. د دې د پاسه چې تا سره ظلم شوی دی، ته مظلوم یې، ستا د بچي سره زیاتی شوی دی، زه هغه خبرې نه کومه چې ستا غم پې زیات شي، خو چې ته خبر شو چې ستا بچي اوبه غوښتې، اوبه ورله ورنه کړې شوې، ستا د بچي په بدن باندې نښې د وهلو وي او یو ګینټه نیمه ګینټه نه، زه خو په دې نه پوهېږم چې انسان به داسې وکړی شي. زناورم په زناورو دردېږي، یو انسان به دې ځای ته رسي. ستا زړه چکېدلی دی، زما د زړه نه هم آهوتی دی. دا ستا دشمن دی، دا زما هم دشمن دی، او ته زما رور. د الله په کور کې تا سره دا لوس کوم، والله که مبالغه کوم، که دا زما په جامه کې قاتل درنده زما لاس له راغی نو زه به یې پرېنږدم. دا د پرېښودو نه دی، دا د معاف کولو نه دی. ها، من د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم امتیان یو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت مطالعه وکړئ. سخت سخت وختونه راغلي دي، لوی لوی غمونه راغلي دي. ډېر علما دلته ناست دي، یا زما د خبرې مقام او درناوی د دوی نه تپوس وکړئ چې زما دا خبره سم روغه ده که ناروغه ده. د سیرت په یو کتاب کې په یوه پاڼه دا دوه ټکي به چېرته څوک پیدا نه کړي، یو اشتعال او دویمه بزدلی. د الله د محبوب سیرت د دې ټکو نه پاک دی. لوی غم کې به موږ مشتعل کیږو نه، نارواو ته به موږ لاس نه اچو. د مظلومانو مرسته الله او رسول کړې ده، لاره ښودلې ده. د ظالم مخنیوی او د ظالم د پاره د ظلم انجام او سزا الله او رسول ښودلې دی. موږ په هغې باور او اعتماد لرو او د الله او د رسول خلاف به نه کوو. یو سوال درته کوم، د یو ورور په حیثیت د دې غم په ساعتونو کې دا جولی درته نیسم چې دا په مدرسه کې یو درنده قاتل و، داسې خبره او داسې کارونه کوي چې نورې مدرسې پې بدنامي شي. دا د عالمانو د علم او د قاریانو په جامه کې یو ظالم درنده داسې خبرونه کوي چې په عالمانو دا غولوي. دا د انبیاو وارثان دي. جومات ته مونځګزاري راځي، کله کله د چپلو او د پیزارو غلم د مونځګزاري په شکل کې راشي. څوک دا نه وایي چې جومات د غلو ځای دی، دا به یو غلو چې د مونځګزاري په جامه کې راغلی و. نور خو نیکان د الله عبادت کوونکي راځي. نوجوانانو ملګرو، زما په سر د محمد رسول الله سنت دی.
خاص دې زاره او مینت لرالم چې ستاسو زړه راټول شي او تسلیم وشي، تعزیت هم وشي، او تاسو ته دا جوړه ونیسمه چې ملحدین سیکولر خلک تاسو به استعمالی دین او د دیندارو خلاف، د مدرسې او د اهل مدارسو خلاف تاسو غیر دانسته طور سره د غم په دې ساعتونو کې به اشتعال او جذبات نه کوئ، سوچ به کوئ دا مدرسه زما ده، دا مدرسه ستا ده، دا د دې ظالم قاتل نه ده، دا دین زما دی، دا ستا دی، دا د دې درنده نه دی، دا الله او رسول زما دی او دا ستا دی. که دا الله او رسول صحیح منلی دا ظلم به کولی، که د دین او قرآن منلی دا زیاتې به کولی. زی منم چې په دې مظلومتیا کې زه الله نه د زړه صبر غواړم او د الله د قانون او د الله په فیصله د رضا خبرې کوم. الله ما منلی دی، الله تا منلی دی، دې ظالمانو قاتلانو نه دی منلی. خیال کوئ چې زمونږ د لاسه دین بدنام نشي. ملحدین بې دینه خلک چې خلک د دین نه اړئ، د مولا جامه دا خو مولا دی که نه چې اودس کوي او ستا بچی یادوي او جاړي، دا خو معلمان دي چې د درس بخاري دوران کې جړا کوي او الله ته فریاد کوي. دی به چېرته یو درنده د قاریانو په جامه کې پیدا شو، الله دې خپل انجام ته ورسوي. منګه یې نه حمایت کولی شو، منګه د خپل انسانیت او د ایمان سودا نشو کولی. که دا عمل د ظلم د هر چا نه کیږي، مرستیال د ظالم دی، په ظالم باندې رحم کوونکې ظالمي. لا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله، سورہ نور کې الله وی مجرم په باره کې د الله د قانون مخې ته تاسو زړه کې نرمي پیدا نه کړئ، نرمه گوشه پیدا نه کړئ، ترحم پیدا نه کړئ. دا ټول علما چې تاسو له راځي دا د انبیاء ورثه دي، په دې نیت راځي چې ته د دین او علم نه کټار نشي. زه نیمه د سره هم نه وه، دا علما نه دي، والله نه دي رضا په دې عمل د دې ظالم، دا نه دي رضا، نه دي ملګري د دې ظالمانو. یو سوال بس دقه نوجوانانو ته دی چې په دې میډیا یو شور جوړ دی، ستاسو دا غم دی الله سپک کی، په زړونو مو الله پټی ولګوه، خو مخې ته یو لوی طوفان دی. ملحدین سیکولر خلک NGOs والا چې د هغوی دپاره یو موقع په کار وه، هغه موقع ستاسو دا غم وګرځېده او دی دلیل که او د مولا حق پرست او د دین د مراکزو مدارسو نقشه د ځنګل د زناور نه خطرناکه پیش کړه. نصیحتونه وصیتونه کیږي چې بچی د مدرسو نه وباسئ. دا قوم چې د مدرسو نه محروم شو، والله که ایمان پاتې شي، که عزت پاتې شي، که غیرت پاتې شي، که نسل پاتې شي، که انسانیت پاتې شي، او که مدرسې نه وي نو وطن هم نه پاتې کېږي، پښتو هم نه پاتې کېږي. مه متنفره کېږئ. که تاسو په دې تسلي کېږي نو زه به یو عالم پاسومه، کلمه به تیره کړي چې موږ ستاسو په دې غم درد کې شریک یو او موږ د ظالمانو چرې حمایتیان به نشو او د دې ظلم مذمت خو موږ کولی نشو. څه ووایو؟ چا سره ټکي شته؟ ډکشنرۍ کې الفاظ چاته میلاویږي چې د دې ظلم مذمت په هغه الفاظو وشي؟ خو زما رب ډېر زورور دی بابا، ستا په زړه دي زما رب پټی ولګوي. روریا ستا په زړه دي زما رب پټی ولګوي او تاله د دې غم بدلی په دنیا او آخرت کې الله درکړي. ما سره څه نشته، الفاظ هم نشته، زما سره څه بله لار هم نشته چې زه تاله څنګه تسلي درکړم.
ها په یو اعتبار زم د تسلی مستحق زم دردېدلې په دې صالحه زه تاسو ته بیا التجا کوم دا خدای ستاسو دی دا رسول ستاسو دی دا دین ستاسو دی دا قرآن ستاسو دی او دا مدرسې ستاسو او دا عالمان ستاسو د دې ظالم چې څومره مذمت کولی شي وکړي خو د علم په جامه داغ مه لګوه دین او په قرآن ګوتې اوچتولو له څوک مه پرېږدئ او موقع مه ورکوه بس دقه یو عرضي وه دقه یو سوالو امید دی ځکه دا وخت خو داسې نه دی چې زموږ خبرې تاسو لا برداشت کړی شئ یا واورېدلی شئ خو ډېر د مجبورۍ او د سوختې نه مې وکړل ځکه دا ملګري راته وخت په وخت ښیي چې نن الله او په رسول خلک ګوتې اوچتوي حق پرستو عالمانو په قرآن خلک ګوتې اوچتوي او دا ستاسو غم دلیل ګرځولی نو ډېر د سوخته نه مې وکړې وخت د دې خبرو نه دا د غم وخت دی چې موږ تاسو له د تسلی خبرې وکړو خو که چېرته موږ د دې حصه او برخه وګرځېدو دا به زموږ دپاره ډېر د تاوان شي موږ الله او رسول او دین او قرآن دا چاله ورکړي او خرڅ کړي نه دي که یو سړی الله او د رسول خلاف کوي زه به یې نه کوم که یو سړی مدرسه بدناموي زه به یې نه بدنامو که یو سړی د عالمانو په سپینه لمنه داغ لګوي زه به یې نه لګوم او چې د عالم په جامه کې درنده ظالم قاتلي زه به هغه ته عالم او قاري نه وم حدیث کې راځي اکثر منافقو امتی القراء اکثر منافقان زما د امت د قرآن لوستونکي دي قرآن قاریانو کې به اکثر نو دا د قرآن د قاری په جامه کې راغلی منافق دی ظالم دی دا قاری نه دی دا عالم نه دی مهرباني وکړئ نوجوانانو زما به څه عزت نه د الله د دین او د قرآن او د دې پټکي او د پیغمبر پاک د شریعت ډېر عزت دی چې د بې عزتۍ او د هتک هیڅ خبر او هیڅ کار ونه کړو او ځان له آخرت تباه نه کړو صبر وکړو الله او د رسول تابعداري وکړو او دا غم ځان له د آخرت توښه کړو چې په دې به موږ له الله بدلې راکوي او الله به زموږ مجرم په دنیا کې شرمېدلی انجام ته رسېدلی به موږ ته ښیي دا یوازې ستاسو مجرم نه دی دا زموږ هم دی دا د ټولو مدرسو د ټول امت دی دا د دین مجرم دی د ده د وجې نه ګوتې اوچتي دا قابل مذمت دی دعا وکړئ چې د دې رونو او د دې غمزپلي کورنۍ دی الله ملګری شي زموږ به څه مرسته وي او زموږ به څه تسلي وي او زموږ به څه تایید وي او زموږ به څه د دلاسي خبرې مالکه ته وله دلاسه ورکړه دا ستا قرآن دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها ربه چې په دې دې دا غم راوسته نو برداشت حوصله وله ورکړه په زړونو پټۍ ورته ولګوه یا الله زړونه یې کلک کا دنیا او آخرت یې ښایسته کا دا بچی ورله د آخرت توښه کا خو جنتی دی شهید دی یا الله د هغه په غم باندې دې وارثانو له جنت ورکړه چې د صبر توفیق ورله ورکړي بې رهروۍ نه موږ وساته یا الله د کافرانو د ایجنټۍ نه موږ وساته د دین د هتک او د بدنامۍ نه موږ وساته د حق پرستو عالمانو د دشمنۍ او د نفرت نه موږ وساته صراط مستقیم نه د بېلارې کېدو نه موږ وساته مالک زمان خاتمه لا اله الا الله محمد رسول الله کا منجومات مدرسینا متنفر کوا اللهم قوینا فی رضاک وخذ الى الخير بناسيتنا واجعل الاسلام منتهى رجائنا اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه ونور قبره واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران لا اله الا انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله ګورئ چې میډیا والا راځي